حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لس کسان لیگلی دا دعوت و تبلیغ دا پارا یا د کافرانو حالات راوړلو د پاره باغی کې لس کسان گرفتار شو، اته کسان و کسان اغوی مړ کړه او درې کسان یې راکوز کړه، ویل موږ تاسو ته امان درکو، خو هغه یو کس یې پکې مړ کړو، هغه لاسونه ولو تړل، ویل نه زه د سره نظم، دا اوله دوکه ده چې تاسو کړه، تاسو موږ له امان راکوزم کړو، اوس ماله لاس تړي ولې داسې کې؟ هغې په راښکلو بوتلو ویل نظم د سره غدار قوم سره قدم نږدمه نظم، هغې هلته شهید دوه کسان پاتې شو، خبیب او یو بل دا لاړ په بازارونو کې خرڅ کړی شو د دین دپاره. یو مسلمان به داسې وکړي، یو مسلمان خپل کور د الله د دین دپاره نه خرڅوي، یو مسلمان خپل یو سیز قیمتي د الله د دین دپاره نه خرڅوي، دا خو پرېږده یو مسلمان د 3 ورځو د سیروزې دپاره څومره سختۍ سره وخت ورکوي. جهاد خو ډېرې لوی خبرې دي، نن سبا موږ د منافقانو په صفونو کې ولاړ یو. پیغمبر پاک فرمای چې کم انسان په زړه کې دا جذبه نه وي چې زما وینه دي د الله د دین دپاره توی شي، زما تن من دې د الله د دین دپاره قربان شي، دا جذبه په زړه کې نه وي او د جهاد جذبې نه وي او دله مرګ رالی، نو دا مړ شو، منافقت په مرګ باندې مړ شو. جهاد کول هر وخت لازم نه دي، خو جذبه لرل لازم دي پر انسان باندې چې الله زما دا بدنم دا غ دین دپاره استعمال شي چې د کم د وینو په سیلاب کې دا دین ما ته را رسېدلی دی. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ هغې خرڅ کړو، په بازار کې خرڅ کړو. هغه کافر چې کم د مړ کړی و، حارث غالبا نومي و یا د حارث پلار، هغې د په جنګ بدر کې وجلی و، د هغې بچو دا واغستو په پیسو باندې او دی گرفتار کو په کور کې وتړل. یو کس یې پې مقرر کو، د ده خیال ساته چې ونه تښتي، او د اشهر حرم برکتي میاشتې دي، فلحال ورته څه نه وایو چې دا میاشتې ختم شي، دا به په کل عام میدان کې دله پانسي ورکوو او مسلمانان به د ده سیل کوي چې موږ دله څنګه پانسي ورکوو. نو بهرحال عزتمندو ورځې تېرې شوې. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وایي چې زه ناست وم، یو ځل د دې یو ماشوم وایي ما د دې ښځې ته ویلو او هغه چوکیدار ته مې ویلو چې کله ما مړ کې نو ما ته به د مرګ نه مخکې خبر راکې چې تا وجدي، دا یو ما باندې به احسان کې، زه تختم نه خو ما باندې به دا احسان کې. ویل ښه، د هغې ښځې هغه سړي ما ته خبر راکو چې ستا په سبا باندې مرګ دی یا د بله ورځ مرګ دی. وایي ما ورته ویل چې ماله اوستره راکه، چاکو راکه، بلیډ راکه، ځان صفایي کومه، سنت اخلم. ماله یې راکړه، وایي ما خپله صفایي وکړه. دې دوران کې د هغه کور ماشوم زما خواله رالی، وایي هغه ما راونیو، ځان سره مې په زنګون باندې کېنو، په پتون باندې مې کېنو، چې ښځې ته پته ولګېد، هغې اوی غرقه شومه، سړي سره لاس کې چاقوم دی، ماشوم هم ورلی، اوس به دا مړ کي یا به زموږ نه ځان خلاص کي. وایي ما چې د هغه ښځې مخ ته وکتل، وایي ما ورته ویلې بي بي مه خفه کېږه، موږ غدار قوم نه یو، موږ خیانتګر خلک نه یو، موږ په دوکه باندې چاله چې کوم دی بدله نه الو، زه به ستا د ماشوم وینې نه تویم. موږ هغه قوم یو چې موږ ماشوم نه بدله نه الو، موږ هغه قوم یو چې موږ د تورسرو نه بدلې نه الو، موږ په جهاد کې بدله الو، موږ سترګې سترګو سره چې مخامخ شي انسان باندې ګزار کوو، موږ خلکو ته وایو چې درځو، موږ په شا باندې گزار نه کو، موږ د خلکو د کمزورۍ نه بدلی نه. وایي ماشوم مې پرېغوستو، وایي د هغې ښځې بیان دی، د کافر د خولې بیان دی. وایي ما د خبیب په شان قیدي نه دی لیدلی، زما سترګو داسې قیدي نه دی لیدلی، ما ولیدل چې خبیب لبا بے موسمه انګور او بے موسمه فروټ به د ده په غۍ کې پراته وو، حالانکې د خبیب لاسونه به تړل شوي وو. کافران که وی ورکوي د دې په باره کې، ولې به نه وي چې د دین دپاره سړی تن من دن قربان کوي، الله براه راست د داسې قومونو مدد کوي. په سبا باندې روان کړو، خبر ورکړی شو، وایي 2 رکعته مونځ کومه. هی هی د مرګ په وخت کې د خلک خو خواهش دی، ماله مې وړوکې زوی راوله د هغې زیارت کومه. د چا خواهش دی زه خپلې ښځې سره آخري ملاقات کومه. د چا خواهش دی ماله مې سپین ږیری پلار راوله زه پلار سره ملاقات کوم. د چا خواهش دی ماله مې سپین سرې مور راوله آخري ملاقات هغې سره کوم. راشه د صحابه کرامو څه خواهش دی زه آخري ملاقات خپل رب سره کوم، 2 رکعته مونځ کوم. دا خلک دي، به دې موږ فخر کوو. اولئک آبائی
فجئنی بمثلهم یا جریر المجامع. اے جریرہ تا شیرونه ویلی زما پلار داسې، زما نیکه داسې، زما خاندان داسې، راشه زمون ابا او اجداد دا خلق دي. ته چې مجمع کې بیان کې د دې د مقابلې خلق پیش کا، د دې د مقابلې خلق پیش کا چې خپل سرونه په آخري وخت کې د الله دپاره قربان وی تړل. نو د انسان ګیله کېږي چې هر څه څومره مضبوط ایمانی د انسان ګیله کېږي چې یا الله زه دین دپاره قربان کېږم. نو خیری کړي په دغه وخت کې کافرانو ته خیری کړي، ویل ګوره تاسو ما د نوم دپاره وژنئ، تاسو ما په بدله کې وژنئ، ما ستاسو پلار د الله دپاره وژلی دی، د الله دپاره مې کړی. که زما خپل کافر پلار وی او ما له په دغه ټایم کې مخې ته راغلی وی ما به د هغه دم سر کټ کړی وی، ځکه موږ د الله دپاره لګي. بیا خیری کوي اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. یا الله څنګه چې موږ مسلمانان وجړولو، یا الله پشمار شمار باندې یو کس نه بدلېوال، یو کس نه بدلوال. ولا تبق منهم، یا الله یو کس در نه پاتې نشي. راوی وقت لیکي، ناقل د روایات لیکي، یو ویل کوونکی وایي چې په هغه کسانو کې په کال کې دن یو قسم نه دی پاتې شوی چې چا دله سزا ورکړې. یا الله خپل پیغمبر ته زمونږ خبر ورکا چې دا نوجوانان د پیغمبر او د الله په نوم باندې قربان شو. نبی السلام باندې الله وحی راولېږله، راشه لس قاریان لس عالمان چې کوم دی لېږلي وو ټول شهیدان شو. اخري نن د خبیب معرکه ده او خبیب میدان کې رانیولې دی داسې کوي. نو عزتمندو بیا چې کله خیجو په داسې نو مخې قبلې طرف ته کو، 2 رکعاته مونځ یې وکړو. ویل مونځ مې ځکه مختصر وکړو چې تاسو به وایئ چې د قتل د وجې نه مونځ اوږد کړی دی. مونځ مې ځکه وکړي زما الله سره ډېر شوق و چې ما مونځ اوږد کړی وی. اخري وخت مې الله ته مې ډېرې ګیلې کولې او ډېرې خبرې راز و ناز مې کوو، خو صرف د دې وجې نه چې سبا به په مسلمان باندې تاسو تور لګوئ، سبا به د مسلمان په غیرت او په شجاعت باندې به خبر راځي چې د مرګ نه ویرېدلو. دې وجې نه مې رکعتونه کم کړ او مختصر مې وکړو. بیا هغوی چې مخ قبلې طرف ته کو، هغوی د قبلې طرف نه وله مخ واړوئ، د بیت الله شریف طرف نه وله مخ واړوئ، بل طرف ته بل طرف ته. بیا شعرونه ویلي هغه ټایم، ای هی فلست ابالي حين اقتل مسلما، فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء، وذلك في ذات الاله وان يشاء على كل اوصال شلوا ممزعي. مخي ولا وړو وې زما مخ اړوئ. فلست ابالي حين اقتل مسلما، اس خبره نه ده چې زه مسلمان په نوم باندې مرم نو ماته د یو طرف هیڅ اجت نشته، مسلمان مرما. على اي جنب كان لله مسرعي، چې په کوم جانب باندې غورځېږم نو ماته هیڅ پروا نشته ځکه د الله په نوم باندې غورځېږم. وذلك في ذات الاله وان يشاء، دا د الله د ذات دپاره دي، سپولي پټي قصې نه دي. نو په نرو سترګو په اوچتو سترګو باندې زه غورځېږم. که قبلې ته زما مخي هم د الله دپاره، که قبلې ته مې شا ده هم د الله دپاره، نو ما ته هېڅ پروا نشته. که زه مړ شومه الله به مانه دا تپوس نه کوي چې قبلې طرف ته غورځېدلی وې، که د قبلې خلاف غورځېدلی وې الله به مانه دا تپوس کوي چې زما بنده څه دپاره د چا په نوم باندې شهید شوی وې. زه به الله ته یا الله د قبلې خلاف غورځېدلی ما، خو ستا په نوم باندې غورځېدلی ما، نو ما ته پروا نشته. او الله به زما په تن بدن کې، زما د بدن په هر اندام کې داسې برکت واچي چې د ټولې دنیا خلق به الله په ما باندې خبر کی. او دقه خبره ده چې نن موږ په دې جومات کې ناست یو، موږ خبیب نه دی لیدلی، د هغه خاندان هم نه دی لیدلی، او په دې جومات کې بیا هم د هغې تذکرې روانې دي. الله نبی علیہ السلام ته خبر ورکړو، خبیب سره داسې حالات روان دي. نبی علیہ السلام هم زړه جوش وکړو، چړای وکړه، ای زما صحابو
ما ته خبیب ډېر یادېږي، ما په ژوند باندې نه دی پکار، خو کم از کم د هغه لاش ماله راوړئ چې زه د هغه لاش ووینم. بے پیغمبر عزتمندو خواهش کوي او د صحابه کرام غوندې خلق بیا موجود دي. مقداد پاسېدو، مقداد ابن اسود، زبیر ابن العوام یا داسې نور صحابه پاسې د جیب حاضر جناب، موږ به د هغه لاش تاله راوړو. د شپې شپې روان شو، سفر یې وکړو. مقام تنعیم کې 40 ورځې د هغه لاش پروت و. د دې لپاره چې مسلمانانو ته عبرت حاصل شي، هغه پروت و. 40 کسان یې پې لګولي. دا د شپې شپې لاړ، هغوی اودو لاش یې راواغستو راوړل. چې راوړلو چې سار هغوی راپاسې د لاش نو، او بیا کسان ګوړ سواران ورپسې شو. وایي دا مسلمانانو به وړي. ورپسې شو، په لاره کې بیا ونیول، صحابه ونیول. هغوی ته چې پته ولګېده یا الله موږ ستا دین باندې ډېر غیرت وکړو، موږ ستا د پیغمبر په آواز باندې لبیک ویلو، موږ خپله خواري او بهادري وکړله، یا الله موږ په هغې کې کمې کوتاهي نه دی کړی، نور ستا فیصلې دي، ستا فیصلو ته زموږ سر ښکته دی. بیا رالو ونیولو، د ورځې ونیولو. اوس موږ هېڅ نه شو کولی. هغه لاش یې راکوز کو، په ځمکه باندې کېغوستو. یا الله باقي ته د دې معاون شه او د دې ولی شه او د دې حفاظت باقي ته خپله وکړه. الله رب العزت ته چې کله کار وسپارلی شو، الله رب العزت ځمکه وسیرله، ځمکې وسیرله او د خبیب لاش یې ځمکې راښکلو. کافران ګوري حیران، مسلمانان ګوري حیران. دته ذلیع الارض ویل کېږي. ذلیع الارض ځمکې راښکلی انسان، ځمکې تیر کړی انسان. دا هغه انسان دی چې د ده قبر چاته نه دی معلوم، د ده قبر نه دی کنستل شوی، دته چې کوم دی لمبا نه ده ورکړی شوی. دا ډایرک الله رب العزت چې کوم دی په ځمکه کې راښکلی دی. برای راست د قبر الله رب العزت د فرشتو په لاسونو باندې کنستلی دی، ځمکه کې راښکلی. او بیا دوی پسې شو، دوی رانیول. دوی ورته ویل موږ د الله د دین شیران یو، شیران موږ څوک نشي رانیولی. دا خو دا لاش را سره و ځکه درته ایثار شو. او لاړ پناه شو. نبی علیہ السلام مجلس کې چې حاضر شو، دلته صحابه کرام لاړ، هلته جبریل الامین تشریف راوړی دی. جبریل الامین یو طرف ته ګوري صحابه دي، بل ته جبریل دی، بل طرف ته سرور کائنات دی. سرور کائنات جبریل تم ګوري، صحابه تم ګوري. جبریل ته وایي جبریل څه دپاره راغلی؟ جبریل وایي ای زما محبوبه پیغمبره، دې دوو نوجوانانو ته د دې په بهادرۍ باندې د سلام دپاره الله رالیږلي یو. نو دا واقعات دي عزتمندو، زمونږ اسلاف دا دي، زمونږ مشران دا دي، زمونږ گورنران دا دي. نن د مسلمانانو 50 ملکونه دي، خو خبیب نشته. نن د مسلمانانو فلسطین باندې ظلم شروع دی، خو صلاح الدین ایوبی نشته. د عمر فاروق غوندې نوجوان نشته. زمونږ په ځوانو باندې افغانستان کې حالات شروع دي. مسلمانانو سره جنګولی کېږي. داسې کافران ملکونه دي، مسلمانان یې په یو بل کې اخته کړي دي. د پښتون په نوم باندې، د پنجابي په نوم باندې، او د ملکونو په دې بارډرو باندې تقسیم کړي. الله رب العزت مسلمانانو او حکمرانانو ته د هوش ناخن ورکړي او د هوش دماغ ورکړي. او الله دې بیا هغه ورځ راوړي. دا یاد لرئ عزتمندو چې کله په یو مسلمان باندې ظلم وشي او بل مسلمان په سترګو باندې لاس کېږي، الله ډېر خفه کېږي او د دې الله په دنیا کې هم سزا ورکوي. نو الله رب العزت یو کې چې د مسلمانانو ملکونه اتفاق او اتحاد وکړي. ټول ملکونه راجمع شو، صرف دعوت نه هغې ولیکل، خطونه یې ولیکل چې موږ مذمت کوو. یو ملک والا غالبا ملیشیا دی که کوم ملک دی، د هغې صدر صرف دا ویلي دي چې به مسلمانان ملکونو له فوجونه لیږل پکار دي. قسم دې صرف دی مجاهدینو ته دا حواله کړي، دا مجاهدین هم دا ټول کار کولی شي. نور که هیڅ هم نه، کم از کم روزانه 2 رکعاته صلات استغفار توبه کوو چې الله موږ معاف کړي، یا الله موږ معاف کړي او ته په مسلمانانو کې جذبه د جهاد را ژوندی کړي. نو ټول به انشاءالله دا دعاګانې کوو که نه؟ انشاءالله الله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق